ژوند کې الله تبارک وتعالی دا جزا او سزا ټول د آخرت دپاره ایښودي دي. د اعمالو بدلې او د ګناهونو سزا دا به په آخرت کې ملاویږي، او په آخرت کې چې ملاویږي نو ډیر پورا مکمل طریقه باندې به ملاویږي، او هلته به د دې انعاماتو د دې نیکو د دې اعمال صالحه او اجر په خپل هم ملاو شي، او د دې سره سره به الله د خپل طرف نه مزید انعامات ورکړي. ولدینا مزید، زمون سره زیاتیم دي. خو بعضې اعمال داسې دي چې د هغې بدله الله په دنیا کې هم ورکوي. هغه د مور او د پلار سره نیکی یا د مور او د پلار سره ظلم او زیاتې، او خصوصا کله کله د مور او پلار سره د نیکۍ په نتیجه کې څه د دنیا ډیر څه میلاو نشي، خدا د آخرت دپاره پراته وي. لیکن د مور او پلار د نافرمانۍ بدله الله په دنیا کې د ده نه اخلي. کم څوک چې د مور او پلار نافرمان دی، حقوق الوالدین، حقوق نافرمانۍ ته ویل کېږي. د مور او د پلار نافرمانی دا داسې جرم دی د الله په نزد چې د دې په دنیا کې الله بدل ورکوي. او هغه څنګه ورکوي؟ په دنیا کې هم د ده سر تندی به نه لګي، دی به چېرته خوشحالي ونه ویني. چا چې مور او پلار خفه کړي دي دی په دنیا کې خوشحالی نشي لیدی، او د دې بدل سی د ده بچي به نافرماني، خپل بچی به نافرماني. او هغه حقونه چې ده پکې د خپل پلار کوتاهي کړې وه، د خپل مور په حقونو کې کوتاهي کړې وه، د ده بچي به په هغه حقونو کې کوتاهي کوي، او دی به جاړي چغې به وایي بچي نافرمان دي. ته لږ سوچ وکړه، خپل هغه کیسټ دوباره ریوایز کړه که نه، پته به راته ولګي تا د خپل مور و پلار سره څه سلوک کړی و. نو چې تا د خپل مور و پلار سره کوم سلوک کړی و هماغه به ستا سره کېږي.